زه تاسو سره ویډیو شیر کوم هغه د څه ملګرو د شادوګانو. ډېر وخت په ملکڼ باندې راوړېدلی یم خو ما په ژوند کې په پیل ځل باندې دا هم ولیدل چېرې په ملکڼ کې شادوګانې دي. څومره چې هم مسافر دي د آفر د لور دیر نو هغوی زموږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ چې ستاسو څومره وخت کیږي چې تاسو د دې ملکڼ په دې سړک باندې اوړېدلي او بهر ته تللي یې. ملکڼ کله چې ملګرو د سپرلي ښکلاګانې وي د سپرلي موسم وي نو د ملکڼ دغه ښکلا او دغه هوا څه عجیبه وي. کله چې په ملکڼ باندې سړی اوړي یا راوړي او د ملکڼ سلام ونه شي نو زه وایم دا د ملکڼ د دغه ښکلا سره ډېر زیات زیاتی دی. نری نری ښکلی باران وریږي ملګرو او موجود یم په ملکڼ کې نو ما ویل چې دغه ښکلاګانې او دغه ښکلی موسم د ملکڼ او د سپرلي ستاسو سره شریک کړمه. شعرونه به در سره هم شریک کوم ملګرو خو په ملکڼ کې په پیل ځل باندې زه تاسو سره ویډیو شیر کوم هغه د څه ملګرو د شادوګانو. ډېر وخت په ملکڼ باندې راوړېدلی یم خو ما په ژوند کې په پیل ځل باندې دا هم ولیدل چېرې په ملکڼ کې شادوګانې دي. تاسو ته دا ویډیو ښکاري ملګرو دغه شادوګانې ښکته راکوز شوي دي. هغه مشر نه ما تپوس وکړو چې ماشاءالله په ملکڼ په دې غر کې ډېر شادوګان دي خو داسې نه راکوزېږي ځکه چې کله ورته څوک څه ور واچوي نو بیا دغه شادوګانې راکوزېږي. نو زموږ به داسې ډېر کتونکي وي چې هغوی به دا خبر په پیل ځل باندې اوري چېرې په ملکڼ کې شادوګان هم شته. موږ به اورېدل ځکه ملګرو دا د ملکڼ دنګ غرونه دې کې خامخا د دنیا ځناور به وي خو دلته ښکته ځکه نه راکوزېږي چې د ګاډو دغه شور او د مخلوق دغه رش دا ځناور زیات تر نه خوښوي. نو شعرونه سره شریک کومه خو د ملکڼ په ښکلا به یو ښکلی کمنټس یو ښکلې جمله نو هغه زموږ سره شریک کوي. شعرونه دي چې وخت لږ په زړه پورې راجوخت مې که نامړ ده د څو خلکو په خوله مې که صفت مې که نامړ ده او دا هر وخت چې دا وایي چې زه په کار مې نه یې د دې نه ضرورت مې که نامړ ده په وینه راله خپې راکاږي وایي ته غریب یې چې هر څه پې خرڅېږي نو دولت مې که نامړ ده او په ما نه وي چې کله ستا کوڅه او کلی بند شو په لاره کې به مړ یم بیا اوچت مې که نامړ ده. دغه ښکلاګانې د ملکڼ او د خلکو دغه رش کله چې هم څوک په ملکڼ باندې اوړي نو د هغوی دا ارمان وي چېرې د ملکڼ د سوري دغه تیاره هم زموږ په نظر باندې راشي. نو په دې ټایم کې چې کوم موسم دی کوم ماحول دی نو زه وایم دښمن ته مه ښایه. خو داسې ډېر مسافر وروڼه به وي چې هغه به د آپر او د لور دیر نه تلي سعودي عرب ته مسافرۍ له او دا ملکڼ به ورته یادېږي چې هغه به کومه ورځ وي چې زه به په دې ملکڼ باندې واپس اوړم او خپلې علاقې ته به ځم. بیا زموږ ملکڼ ملګرو د لور او د آپر دیر دغه یووالی د ښکته علاقو سره دغه کردار د چا دی دا د ملکڼ دی. نو ملګرو وګورئ تاسو دغه ماحول او باران ښکلی وریږي ډېر زیات مزیدار ماحول دی ډېر زیات مزیدار موسم دی او ابو هوا ښکلاګانې او هر یو څیز الله جل شانه زموږ دې ملکڼ د خیبر پښتونخوا ښکلا او د خیبر پښتونخوا زړه زموږ ښایسته ملکڼ. نو چې څوک هم زموږ د KBK د ملکڼ د دې ښکلا سره مینه لري او وایي چې دغه ښکلا موږ په ټوله دنیا باندې وځلو نو ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ. چېرته هم یې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته خو په سپرلي کې یو ورځ لازمي د ملکڼ چکر ولګوئ چې دغه ښکلاګانې او دغه هواګانې ستاسو د دې راتلو نه هم مزه واخلي او تاسو هم د دغې
هواګانو د دې ښکلاګانو نه خوند واخلئ. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان.